منګه قائد د پښتنو قائد ستاسو ټولو قائد جناب الطاهر احمد خان شیرپو د دې خپل پښتنو د بیوسه د بیکسه د غریبانو د پاره د سټوډنټانو د پاره د کسانیانو د پاره چې کوم دینو د تحریک آغاز خو د منګه د آیات محمد خان شیرپو شهید د وخت نشو خو قومي وطن پارټي دا سوچ چې کوم دی نو دا د نن نه 14 کاله مخکې زمون قائد چې کوم دی د سره ستاسو د ټولو مرګرو په صلاح په مشوره په مرګتیا سره چې کوم دی بنیاد کېښودو او نن د الله تعالی ډېر فضل او کرم دی چې د پښتو په سیمه باندې قومي وطن پارټي یو ډېر زبردست او منظم قوت دی او ان شاء الله تعالی را روان وخت کې به قومي وطن پارټي چې څنګه مخکې چې کوم دی د پښتنو خدمت کړی د وینې قرباني پکې چې کوم دی قایدین هم ورکړی ده او ورسره چې کوم دی نو 1.5 چې کوم دی کارکونان هم ورکړی ده همدغسې به انشاءالله موږ په نن ورځ باندې د تجدید عهد په دې ورځ په دې 14 تاسیس باندې چې کوم دی د خپل قایدینو سره دا وعده کوو چې انشاءالله تعالی د آیات محمد خان شیرپو شهید د سټیشن د شهیدانو او ورسره د شیرپو د شهیدانو په لار باندې به انشاءالله تعالی چې کوم دی ځو او دا پارټي به چې کوم دی مخ پر باندې بوځو مرګرو دوی پکې مخکې مو وایي چې وخت کم دی مختصر خبرې وکړې خو زه بس یو خبره صرف کومه چې مهرباني وکړې زمونږ چې کله جلسې یا جلوس یا میټینګ نو مونږ چې کوم دی راشو دلته هر یو ملګری چې کوم دی په سټیج باندې خو ښکلې مایدارې خبرې وکړي نور ورته لاسونه وپړقي او بیا دې نه پاس روان شو بس زمونږ خبره ختمه او بس قصه ختم شي ملګرو اوس داسې وخت چې موږ سره ټیم شته انشاءالله تعالی د خلکو نظر او د خلکو سترګې چې کوم دی زمونږ طرف ته دي ځکه چې 14 کاله 12 کاله چې کوم دی په دې صوبه باندې څوک مسلط شي هغه خلکو خبر پوره وکتل د لاندې نه او د باندې نه مخامخ نه او د شان د هر طرف نه وکتل او صرف چې کوم دی قومي وطن پارټي داسې یو پارټي ده چې انشاءالله تعالی به د پښتنو خدمت په صحیح معنو سره کوي خو د هغې دپاره به کار پکاري نو ځکه چې نن په شریکه باندې دلته یو واده وکړو او عهد وکړو چې انشاءالله تعالی نن موږ د دې ځای نه روان شو موږ د دې ځای نه وځو نو موږ د خپلې پارټۍ د پرمختګ دپاره د مخکې د بوتلو دپاره به انشاءالله تعالی چې کوم دی د زړه د خلاصه کار کوو او د الطاهر احمد خان شیرپو او د سکندر حیات خان شیرپو مټې به مضبوطوو انشاءالله وعده ده مهرباني ډېره مننه